بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر الاسلام فرمای اذا وجد احدكم في بطنه شيئا کتو سکی و سړی په خپل خټه کې چې محسوس کړل وای مندالو چګور کې مندینا سه ګرځي ور کې مطلب دې محسوس کړل چې فوشکل علیه هغه ته خبره گاډه وړه چې چال د لوند لیکلی پس مشتبه شود خبر ته مستبه چې خو بشینی اخرج من شیء عملا شو وتلی و نه کنه بي وتلی نکاته شیطان شاب شو باشي دی بنی د جماعتنا ما وازی کوم زل منزل غزو ما پرګدی فلا یخرجن من المسجد جماعتنا د مازی حتی يسمع صوتا هاکه چې ته دی اواز اوریدلو اغه بعد کوزی دی معنا د سودا سی دی موت شو ده یی شو کې یی د ریحان یا بدبوئی و مندی رواه مسلم دو حکم دی سړی د پاره د سا شکی بیماری کی اختای نور د عام کسون خاصیا پیږي شو کنه وشو وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا پیغمبر سن شودي واسکل فمزمز خلی کنګول کړل وقال بيلس ان له دس من دي کې غړول ورکی د سومات لوند لیکلی صدا به غخونو کی هغه دیو جن غخونه به شکی کی خنی متفق علیه وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد پیغمبر سمي فريقي وماکی په فتح ورځې باندې یو د رسول منځونه وکړل د شیطان ومسح على خفيه موضوع باندې بیا ما صحابه فقال له عمر سيبتل لقد صنعت اليوم شيئا نن خو ته د سی اعمال وکړل لم تكن تسنو مخې د سی نه کولو فقال في مرسمتي عمدا صنعته يا عمر دا مو په قصدن او کوستوست اندازه وشي ز سینې حسابو مداخل شي سیر لکه ار المنځ ته بیل او داس کې نه سوداستي سره کول شي نورا رواه مسلم وعن سويد بن النعمان انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر د سويد بن النعمان دا پیغمبر اسلام سره خیبر په کول باندې کوم ټیم کې خیبر جنگونه وغیرہ لوړو سره حتی اذا كانوا بالصهباء څکله د صهباء زوی ته ورسو صهباء وهي من ادنى خيبر دا خیبر ته نږدې زوی ده صلى العصر پیغمبر سم مزدګار منځ ثم دعا بال ازواد اغنا بعد سمون من رخت کوم خړل ولا سمون سور کی ازواد تل شي ذات جمع ده فلم يؤد الا بالسويق وتنرر صرف ستو د غنم منمونه پخپا خوزي د شيونوي مغو تل شي فامر به مغه متعلق خمر سبسندوج شکای رغا کوي سوی خروسیدا نفثریا ناغلن دکړه شو دي کې وبو چې غړې سره ټچ کی بیا خړل شي د سیوچ پچ شوګنه خوري با پاپ کای د خلی سره خړل شي تلی کې لکه د پنځو ولا چور خال خوري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا مو خړل پیغمبر السلام ثم قام الى المغرب بمسخ مخم منځ ته پاج د وای کړو فمزمز صرف تخلیق انګول کا ومضمضنا مو تخلیق انګول کې ثم صلى ولم يتوضا او داس وتنوکو نارش سره داس نمتی کی رواه البخاري بس دا مسله د خاتمه مخ کی وا سکم شو بو ګارم شي ور سره پوخي کیا سره داس بیا مستحبن یل سنه او داس بکوي اوس دا خبر ورکی نشته بس الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاسلام فرمي لا وضوء او داس نشته چې ویلی بو یو داس الا من صوت يخص وستړی ور کله شي کی سړایوي شپيغن اوريخني ابو ومن رواه احمد والترمذي وعن علي رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم من المذي مدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے مزي په باره کې تاسو کو بقول من المذي الوضوء دی مزینه صرف او داس کیږي ومن المني الغسل او دی منی غسل کیږي رواه الترمذي وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلام فرمای مفتاح الصلاه الطهور د منځ د پر کونجي سدي سره سره مونږ کول شي دینه بغیر نشي کول طهور هغه طهارت حاصله ول دي او تحریمها بدل منځ ده دی ور حرام ول سره چې سره سدته ته شي حرام شي التکبیر دا پچ سره کیږي الله اکبر دویل دنیا ول ټول شون ته حرام شي کوم مخ کې الول وکنه او تحلیلها بدل منځ نه سره پچ شي الالیږي ستته د برا مغه شون بایلول شي مړی خړل تلل مزال کوله التسلیم دا سلام سره کیږي رواه ابو داود والترمذي والدارمي ورواه ابن ماجه عنه وعن ابي سعيد نزي کې مو په نسبت الله اکبر ایل شي الله اکبر ایل شي کوم ټک تکبیر باندې الله تعالی عظمت باندې دلالت کې ایل شي خو نور مذهبونو کې صرف الله اکبر سره لمونځ کول شي صحیح ده خو دې باندې بساسیا اعمال پاتې شو د ټول مذهبونو ولدا المونځ تړي الله اکبر سره او سلام سره ډی کنه السلام علیکم ورحمت الله
وعن علي بن طلق رضی الله تعالی عنہ قول قول رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمای اذا فسا احدکم سکلتو سو کې دی وسړي او وزي فليتوضا او داست وکي ولا تاتوا النساء في اعجازهن او خذ سر ما مليږي ورسته هيسوږي رواه الترمذي و ابو داود اعجاز ورسته هيسي تل شي عجز جمدا. وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر اسلام فرمای انما العينان د سترګې سدي د سره ویخي کنه وکا او اسه وکا اسه د دې شدي ته ډاکو مته زوی د پاره پړه ده لکه دې سره د زوی شیټینګ وی سړی رويخي بس په ځون پیږي چې شوزي نه وزي پیدا نامت العين خو څکل سترګې خو بیول شل سړی په ځون نه پیږي نه استطلق الوکا او ارسی کولوشي استطلق الوکا او رسی کولوشي رواه الدارمي رسی کولوشي معنا ده سړی ته به ځون پاته نه لګي ګندمونه شش ډیلی ویلی لوړ شي لو سره خالیا غورځي خپل سره خپایره خالیا غورځي سړی به خوب دسي آنټ ته وړیا په ځون نه خبر ندی مطلب ده سترګې سپری ریخي سړی په خپل کنټرول کې وي ندی او داس نه متي څنګه سترګې خو بیول شي بس دا سړی دی کنټرول نه وته دی او داس به موت شمرل شي اگر چې گچ شو وتلی وی نه وتلی سیده. وعن علي رضي الله تعالى عنه قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وکاء السه العينان سه کدی اردو ټکه شی به شپون غتل شي د جوار خوري کنه شنو دی سه به شکون تل شي خو یې ور کې لیکل شي سه کبه دی اردو دا نه ربې ټکه شي بس بیان دی غتل شي العينان دي لپاره د سترګې د فمن نامکم سره خو بیول شو په لتوزع غدا د سکه رواه ابو داود وقال الشيخ الامام محيسن رحمه الله هذا في غير القاعده دا سړي متعلق تسنوس نبي الموسوي لما صح عن انس دغه انس ابن دا خبر صحیح روایت کې راغلی دا قول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء پیغمبر صحابه مسخوتان المنزه ته انتظار کې نو سو خطه تخفيق رؤوسهم کله کله به سرونه د سی لون دی وغورځي خوب کې سړي سر غورځي کنه ثم يسلون بابل من قال ولا تزون او داس بنا کول خو نو استیالات کې به خاصيه نه متي کې ځکه سړي ځون باندې کنټرول ویا رکوع سجدي حالات کې سړي خو یول شي رواه ابو داود والترمذي الا انه ذكر فيه اسمه به کې ينامون بدل ينتظرون په ځای باندې ينامون ټکر ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلام فرمای ان الوضوء على من نام مضطجعا او داس خپاق چوب نه ضروری کیږي چې خوب وکي د سیالات کې څه اړخې لګولې په د خي طرف سملستو په ګس سملستو یا سیده سملستو یا په سټ سملستو په کومالاتی خو مستجعا منا په اړخ فإنه اذا استجع کله سړی اړخ بنې سملی استرخت مفاصله دی ول د ټول بندونه سس شي بیا استرخت منا نرم شي کنه پست شي مفاصل ټول جوړونه غوتونه ونه ستر خپل سونو پر یار زوی ول رواه الترمذي و ابو داود مطلب دې کله دی ول زوینه شول ټول په ځون څخه خبر ده. وان بصره رضی الله تعالی عنها قالت بصره بی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر الاسلام فرمای اذا مس احدکم ذکر وکتوس کی وکاسته شمته زوی ته غوتی ویرډلې فلتوزع د سړی دا وداس وکي رواه مالک و احمد و ابو داود و الترمذي والنسائي و ابن ماجه والدارمي دا مخکې زمانه کې د شته باصله وا ورسته به دا خبره خاتمه شولې دي حدیث ولا معنا ودا مو کو چې زما صحت مذکر په توزع سمانا شوله سبا صرف غوتیر ډلې بنې به سړی او د اسمت شول مطلب دا دا صدا څه مستحب خبره ده یو مراد دا سبسته شو داس کول مراد دی لسون وینځل مقصد دی زن علماء بیا ور کې دا یلی کچری شو کې بغیر د کپړې نه لوس ویډیا جامونه او د تلی ولنه طرف ویډی کنه نو مطلب دې سلسونه دوین چې خوريس کې انده شي د عملات کې دا مطلب کیږي ځکه صدا شي نجس خونه د سدي دی واجنه او داس مو چې بل شو شي دا مطلب ده کدی غو تیر دل شو ته بیا جوات خبره ده. وان طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه قال دا طلق سے فرمای سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل پیغمبر سنت تاسو شو کوي سړی غو تیر ذکر هو خپل حصے ته بعد ما يتوضا داسنا بعد قال ول صدیق حسم اصلا نشته کنه وهل هو الا بزعه من حدود دي بدن واحده د سیده لکه څنګه تنبیزی د غوت ورل سره داس نه متیږي کنه انده چې ته بدن کې غیږ د غوت ورل سره داس نه متیږي غوت ته غوت ورل او داس سره نه متیږي دوی بدن واغه ټوکړه ده رواه ابو داود الترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه نحوه وقال الشيخ والامام محي السنه دا حضرت سید سے فرمایي ته مختص هذا
منسوخ دا خبر اوس منسوخه ده لأن ابا هريره رضی الله عنه اسلم بعد قدوم طلق ابو هريره صاحب دی طلق دی راتل نه ورسته اسلام راوړ ده وقد روى ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره د سیا روایت کړه د سیزا افزا احدکم بيده سکلاتو سکی سړای لوسته غوتی ویړي نه د شي ته غوتی ویړي لا ذکره ليس بينه وبينها شيء دی او د شي مانس کی پردا نه ایچ فلتوزع بيد داس وکي رواه الشافعي والدارقطني ورواه النسائي عن بصرة الا انه لم يذكر ليس بينه وبينها شيء یا دا مطلب خیا کی کنه کدی بل شو ولا تیری به جوات خبره شهوت وجنه یونه بل شنه شوزي زکا و داسر بنی رسی وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مخت خبره خی عائشہ سے فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کولو